ګران مینوالو زه یم خالد نظیر چې تنظیر او نوشهره دې وخت کې موږ موجود یو د جمعیت علماء اسلام صوبایي رهنما ولی د اختر صاحب تعارف محتاج نه یو سماجي شخصیت هم دی دی نه موږ په دې نن موجوده حوالې سره په ملک عالمي وبا ما راغله او د نوخان سیاست هم بل طرف ته تاو شو نو دی نه نن تپوس کوو چې آیا دی په دې خپله قیمتي رایې څه ولی اختر صاحب ملک یو عالمي وبا ما راغله او د نوخان سیاست هم تقریبا بدل شو څه وایي په دې حوالې سره میا جمشید صاحب هم وفات شو تاسو سره ډېر ښه تعلق و او تاسو تعلق جمعیت سره دی او د هغې نه باوجود هم تاسو په هغه باندې یو اظهار افسوس وکړو وجه څه ده حالانکه ستا سیاسي مخالف و دې حوالې سره څه ویل غواړو بسم الله الرحمن الرحیم د آواز نوشهره انتهایی شکرګزار یم چې زه د دې قابل وګڼلم چې ما نه یو څو خبرې په ریکارډ باندې راولي ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده په دنیا کې دا یو بین الاقوامي وبا ده کرونا وایرس الله دې زموږ پاکستان زر تر زره محفوظ کړي آینه په زما ښکلی نوښار زما نوشهره کلان الله دې محفوظ کړي زموږ نوشهره کلان کې ډېره تیزۍ سره دا وبا لګیا ده خورېږي الله نه دعا کوو سړي خپلو ملګرو ته یو درخواست هم کوو چې احتیاط وکړئ مهرباني وکړئ چې دا کم د هغې دپاره کم زموږ ډاکټران صاحبان چې کومه طریقه ښیي مهرباني وکړئ سوال درته کوو چې د هغې په طرز د هغې په طور طریقه باندې وچلېږئ ملګرو څنګه چې زما خالد ورور وایي چې زموږ د خپل سیاسي دنیا چې څنګه د پی کې 63 بدله شوه زه یو خبره کوم یو سماجي کارکون په حیثیت سره ډېر افسوس کوم چې زما ګران ورور میا جمشید کاکا خیل صاحب چې هغه کله د دې دنیا نه لاړو زموږ د ایمان دی چې موږ ټول به ځو خو څوک مخکې او څوک وروستو چونکې د هغه یې مرګ ډېر زیات ناګهاني و ټیک ده چې هغه تعلق پاکستان تحریک انصاف سره او زموږ تعلق جمعیت علماء اسلام سره دی خو هغې نه علاوه زموږ د کلي کلیوالۍ په حساب سره الحمدلله یو ډېر ښه تعلق و یو ډېر غمخوادي و یو ډېر ښه تړون خو زه ډېر افسوس سره ویم چې پته نشته چې ولې موږ خپل مرګ ایر دی چې زما د ګران ورور چې کله وفات شو د هغې د فوتګۍ نه فوراً یو څو ګنټې پس که زه دا وایم یو څو منټه پس دا به هم غلط نه یو نوې هاهو شروع شوه نه چې پي کې 63 سیټ خالي شو پي کې 63 به زه الیکشن کوم پي کې 63 به زه الیکشن کوم بل یو د دور شروع شو زه دا ویم چې دا کوم خلکو دا کول ولې هغې نه خپل مرګ ایر دی ای ولې ځان سره د ژوند ګارنټي کارډ وړی دی نو اوس څه پته لګي که هغه هم د دې خواهش لري او که هغه په دې سیټ باندې ایم پی شي او هغه سره وایي د دومره ناګهاني د هغه مرګ راشي نو زه وایم چې دا د انسانیت تقاضا نه وه ملګرو ته نه دي پکار ظالمانو لږ صبر وکړئ دې ملک کې کومه وبا ده لږ ته لږ صبر وکړئ حالات چې الله پاک ټیک کړي موږ ټول به خواهش لرو د الیکشنو خواهش لرو د میدان ته د راتلو بیا به زموږ پارټیانې د دې خبرې فیصلې کوي او چې کوم په چا د الله تعالی حکم شوي هغه خلک به راځي موږ دعا کوو پروردګار د پي کې 63 لا یو ښه خادم ورکړي هغه خادم ورکړي چې ورځ او شپه نه ګوري او ښه بهترین خدمت کوي تاسو دا کوم چې جمعیت آیا اراده لري د جمعیت الیکشن بالکل جی ان شاء الله جمعیت علماء اسلام به خیری د دې نه مخکې خپل امیدوار ودرولو چې کله جنرال الیکشن او ضمني الیکشن کې د دې نه مخکې او تاسو په ماضي کې هم داسې شوي دي اتحادونه هم شوي دي او ان شاء الله موږ ځلي جماعت صوبایي جماعت چې څه فیصله وکړه موږ ته به خیری منظوره وي ان شاء الله موږ به د حزبایي په حیثیت ان شاء الله کلکه منډه خپل جماعت سره خپل جمعیت علماء اسلام سره خپل د کتاب نښې سره او د مشرانو په حکم ان شاء الله ځان مینوالو دا موږ سره ولي ډاکټر هغه موږ خپل قیمتي رایې نه ادا کړو ان شاء الله وقتاً فوقتاً به موږ ولي ډاکټر سره اوسو د نوخان حوالې سره د نوخان سیاست حوالې سره به همدغه شان دنه اپډېټډ وو مهرباني